یو کلک مقوله ده يهود و نصارا د پاره ډیوایډ اینڈ رول لړاو اور حکومت کرو جنگو مسلمانان خپل منځ کې حکومت پکاوه در دې قاعده کلیه ده په هندستان کې 100 سال بعد پورې دی کامیاب حکومت په څه طریقې سره وکړو په دې سره وکړو چې مسلمانان ډلې کړل نن مسلمان ډلې کوي یا د سیاست بنوم یا د مذهب بنوم عجیب نمونه رستی مسلمان د مسلمان ویني ته ګناست زدي پټه کې امتدي پټه کې یو پټه والا بل پټه سره داسې روان ته کو ازلی پدری دشمنی ده ها هغه لیډران چې کوم د دې پټو دي هغه خپل منځ کې یو سره بیا سمي او دلته د دې غریب ټکی ډیر نامناسب دي خدای چې خلینونه دې غریب کې ټولو روچت شوی او دې دلته د یو بل سره دښمنی تر زوی سره رواني تر زوی سره رور سره په جګړې پلار سره په جګړې دا پارټي خدای دا پارټي نه ده دا لیډر خدای دا لیډر نه ده دا خو ټول د پاره دي دا خو گیم دی د غیرو ټول یو شی الله بکار کی مسلمانان چې د یو ګره اوټته چې چاته ماچي کوم پارټي کې دي اسهاله خود د دښمنی حق تعالی چا در کړی دی ته مسلمان ستارور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشك اصابعه مؤمن د پاره دا سدي لکه آبادی چې څنګه یو بل لپاره دا آبادی چې د یو بل سره جوړي ورغلی یو بل کې دا خختي ګندل شوی امارت جوړ شوی نو الله دا آبادی مضبوطه ولاړ دا هر باد او ذل او طوفان او زلزلې نه محفوظي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ګوت داس یو بل کې ورکړي نو وی دغه شان تاسو مؤمنان هم چې یو بل سره په اتفاق په اتحاد د غیر او د هر چال نه به محفوظ یې یو بل سره یو اتفاق یو اتحادی نو د غیر او د هر چال نه به محفوظ یې المؤمن كجسد واحد بل حدیث کې دي اذا اشتكى عينه اشتكى كله او بل کړي اذا اشتكى بعض اشتكى كل مؤمن پشان د جسد واحد دی پشان د یو جسم دی کوسترګه کې تکلیف شي پورا جسم سره پریشان ای نو اوس چې ته مؤمن نو کو په مخ د زمکا په فلسطین کې په مسلمان تکلیف دی په برما کې په مسلمان تکلیف دی په کشمیر کې په مسلمان تکلیف دی په کوم ځای په مخ د زمکا چې په مسلمان تکلیف دی ته به سره پریشان ای الته مؤمن خزا هغه خو د کشمیر او د بلبل د فلسطین او د برما دا خو د بل ملک خبره شو را به شو د خپل ملک لمنه خپل کلی له خپل خاندان لا زمون خاندان او کلی کې زمون په سر وانه په پاټو باندې دا د دې پاټه د دې پاټه د مولا جمشید صاحب رحمت الله علیه یو ځل چاته پوسو کو ویجی تاسو کوم پاټه کې او ته مونږ ټول کیو بلکې الفاظ دو وی هم سب کے سب ہمارے منگ د ټولو پاټو یو ټولو پاټه زمنګ دي مسلمانان وړل وی هم رب کے رب ہمارے منگ د رب یو رب زمنګ دي اوس پدی باندې پدی ټکو دا غیر منگ بیلی او کمزوري کیم په زمنګ صلاحیت استعداد هغه د کفر د ختمولو د پاره دي منگ خپل حبیب صلی الله علیه وسلم چې سبق خول دي ستا تور بس صرف د کافر خلاف چتیږي مسلمان ته په تور اشاره نه کې په چاړه به اشاره نه کې په چاکو به اشاره نه کې مسلمان ته په اسلحه اشاره نه کې مسلمان ته اصل اسلحه نه غکړه چاکو دې نه غکړه تور دې نه غکړه دې نه رست په خپل زبل ذریعہ مړ شو خونه استا په غاړه مسلمان لچ چاکو ورکه چاړه ورکه هغه سو کې اړه با ډېر اذان اړه تراواله وخت به لاس کې اړه پرواله دومره پوری احتیاط دی دومره پوری احتیاط مؤمن پشان د یو جسد دی یو مسلمان ته خدای دې کې کم پاټه دی کم پاټه تم تکلیف ته نور تم په تکلیف الب مؤمن کامیاب الب مؤمن فترخی الب مؤمن رس په مخکز او خدا شي نه نو صرف تباہی دا او صرف نقصان دی صرف تباہی دا او صرف نقصان بلا د مذهب بنوم باندې جوړ شوی دا پلان کې فرقه ده دا پلان کې فرقه ده دا پلان کې فرقه ده دا فرقواریت دا مسلمانانو کې خدا سے خبره مخکم وي دا اختلاف غوري وو دا اوس مونږ وایو کنه چې پلان کې مشکلاتونو چته نو چته پلان کې دا قیده لري پلان کې دا اختلاف د مسائل په مسلمانانو کې وو خود اغي کې ادب احترام وسره دشمنه به نه وي
دا دشمنه دا غیر را جوړ کړي او د مسلمانانو دا اختلاف نه غلطه پیدا دي د اکبر بادشاہ زمانه کې وی چې د مرګ وخت را نږدې شو نو وې د څه کسان راوون کړ خپل وزرا او اغیله لاس کې تارونه ورکړل ورته وی چې دا تارونه اوښلوي اپا سونو کسانو اتارونه چغی څنګه راخ کله غوښ لیدل بیا هغه مرتادات کې تارونه را یوځې کړل یو پړ شانه کړ بیا غور ک چې دا نمبر به یو ورکو چې دا اوښلوي چام اونشلول شو جواب کې ورته وی کله چې تاسو یو موټی د قشان به کامیاب او مضبوط یې دشمن به تاسو نه چشلولې دشمن به تاسو هم نشي کولی کو دشمن په تعالو به کوي الا بکای چې کله ته به اتفاق شي او بل قران د دې لپاره عجيبه ګور خولې دي چې دا به اتفاقی ختم شي هغه د لپاره ګور څه خولې دي قران مجید کې دي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين کو چرته یو کس کچا ایمان والا کس تعالی راشي تعالی یو خبر وروړي پلان کې کس داسې دی پلان کې عالم داسې دی پلان کې مولا داسې دی پلان کې پاټه والا داسې دی پلان کې لیډر داسې دی پلان کې د کلی مشر داسې دی پلان کې ډاکټر داسې دی هر څوک چې یاد کی یو خبره تعالی وروړو قران مجید وای هغه وخت پورې په یقین مکه و ترسو دی پوره تحقیق نه کړي سرسری خبره مالا نه بنا کام کیږي او کو په سرسری خبره باندې اعتماد شروع کو چا د خبر وروړو او تا خبر یقیني ومنه او دشمنی دې په شروع کړه نو ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نو تاسو د لا سبا اغید خامخه سغټ دکو zarar ورور سی بیا په خپل کلوستو مانه ولی یو جاری دشمنی بدلته سٹارټ نو دا دیشي نزان ساتل خبر نه خورګره زمنګ د سیاسي اختلاف دا ګن من ډیر زیات کړ څنګه راکې زیات کړ او خاص کر د موبایل خو د شر جوړل دا څه خلک یې خل استعمالي وګور ډیر شر ل استعمالي ګوره خبر به راشي چې پلان کې لیډر دا چل کړی دی با خبرېږي نه خبر منی کور به بالغ ته ډډه والی او ګوته به راټینګ کی پوره دنیا کې به خوره کی دا به د قیامت پرز د دې تپوس کې دا بهتان دی دا د غیبت نم غټه ګناه ده او غیبت د زنا نه غټه ګناه ده بلکې بل وره ما تاسو ته ویلی وی غیبت د سود نم غټه ګناه ده د زنا نم غټه ګناه ده وی د سود یو روپې خپل سکه مور سره چې شپږ دیرش زله بدکاریو کې وی دومره خطرناک ده د سود یو روپې او دا غیبت بدترین سود دی د مسلمان بے عزتی د مسلمان غیبت دا بدترین سود دی زمونږ د ټول لیډران مسلمانان نه دي او چې هغه بس خبره شایع شي دی به ګوت راټینګ کی خوره به کی د دې یو حساب به ورکه د دې یوې خبره تپوس بدر نه کیږي دا د شرارت چغل خوري دا بهتان بازی د دې یوې بدر نه تپوس کیږي خبره وشي د پلان کې جمعات مولا ادا چالو کو پورا محله کې بخوره شي مولا به د ځان نم نه خبر پلان کې علم داسې دی به د ځان نم نه خبر او اليواقيت والجواهر کې علامه عبد الوهاب شیرانی رحمت الله علیه لیکلی دي اللحوم العلماء مسموم د علماء د غوخ زخریله دي ګوره څه مطلب غیبت چې کې د مسلمان رور نو قران لیکلی دي داته د مسلمان غوخه خوري نو چې د عام سړی غیبت کې نو د عام مړ سړی غوخه خوري خو کو د علماء غیبت کې نو زخریله غوخه خوري صرف ځان بغیر کې نور به چا سمونو کې دا اليواقيت والجواهر کې علامه عبد الوهاب شیرانی رحمت الله علیه لیکلی دي نو قران دا اصول تعالی درکړي دي چې کلم ته یو خبر راورسي خبر به ډایرک نه خوري اول به تحقیق کې هله یو بل عجیب خبر را یاد شو مول علامه عبد الحی رحمت الله علیه نفع المفتی کې لیکلی دي وی چې کله دا شیطان الله د جنت نه را بار کړ او دنیا ته راولېګ نو آدم علی السلام راولېګ حوا علی السلام راولېګ آدم علی السلام غالبا سریلانکا تراغه حوا علی السلام جدي کې را کوشوا شیطان په سمندر را کوشو چې سمندر ته ودی څنګه را کوشو دا نفع المفتی کې عبد الحی رحمت الله علیه لیکلی دي نو ویده ته د ټولو نه اول په مخلوقو کې کپ په ګوتو ورغی مخلوقاتو کې سمندر ته را کوشو کنه نو دې کپ ته دی وای چې الکه خبر نه دا یو شی پیدا کړی دی الله چې تاسو ښکار بکې په اور بم روتي او خريبم په اور بم روتي او خريبم دا یو مخلوق رو دی وی دې کپ
چې څنګه دا وره د وی غره کړي او خبره په ټولو کبانو کې خورا کړه وی خبره په ټولو کب اوس دا کب مکلف هم نه دی خو الله ته دا شیطانت دومره بدی شي وی چې د کب نه ابد الاباد د پاره جب واغشته اوس د کب جبني دا په نفع المفتی کې عبد الحی رحمت الله علیه لیکلی دي نو دا شیطانت او دا خبره خورول دا یو بل پس ډرامه بازی کول دې سره به اتفاقی کیږي او دې به اتفاق سره دشمن غالبيږي ام مضبوطيږي مسلمان کمزوري کیږي د مسلمان د دشمن د چالونو نه د بچ کېدو یو لار ده چې یو بل تزلونه صفا او ټول خپل منځ کې یو موټي شیر او شکر چې یو بل تزړه صفای بغض کینه نه یو بل سره ورولي د یو بل همدردي دشمن د مسلمان سم نشي کولی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت يا حي يا قيوم برحمتك صلى الله تبارك وتعالى سنة